بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ نن د علم النحو څلورم نمبر درس دی. مونږ د کلمې قسمونه شروع کړیو او اول سبق هم ویلو د علم النحو تعریف، فایده او موضوع ویلې وه. په دویم سبق کې مونږ لفظ زده کو، بیا هم د لفظ قسمونه زده کړه، لفظ موضوع، لفظ مفرد. بیا لفظ موضوع بیا دوه قسمه دی، مفرد او مرکب. بیا د مفرد چې دی ته کلمه هم وایي. بیا د کلمې درې قسمونه تقسیم کړه، یعنی د کلمې بیا درې قسمونه دي: اسم، فعل، حرف. نو د اسم بیا موږ تعریف ویلی چې اسم یو داسې کلمه ده چې د بلې کلمې د میلاوېدو نه بغیر خپله معنی معلومه وي او د بلې کلمې میلاوېدو ضرورت پکې نه وي د معنی معلومولو دپاره. او درېیمه خبره هم پکې دا وکړه چې هغې کې زمانې هم نه وي، دا درې زمانې پکې نه وي، ماضي، حال، مستقبل پکې نه وي. بیا د اسم درې قسمونه و: اسم جامد، اسم مصدر او اسم مشتق. نو هغه هم په خپل ځای باندې ښه تفصیل سره ویلي، اسم جامد څه ته وایي، مصدر څه ته وایي، مشتق څه ته وایي. بیا نن به پکې انشاءالله د کلمې درېو قسمونو کې فعل اسم ویلو او د اسم قسمونه هم ویلو. اوس به فعل ووایو، د فعل تعریف په زده کو، بیا به د فعل قسمونه وایو جي. نو د فعل تعریف، فعل څه ته وایي جي؟ فعل یو داسې کلمه ده، فعل یو داسې کلمه ده چې د بلې کلمې د میلاوېدو نه بغیر یې معنی معلومیږي. د بلې کلمې د میلاوېدو ضرورت پکې نه وي، د بلې کلمې د میلاوېدو نه بغیر خپله معنی معلومه وي. او د دریو زمانو نه، دریو زمانو یعنی د ماضي، حال او مستقبل نه پکې یوه زمانه ضرور وي، یا به پکې ماضي وي، یا به پکې حال وي، یا به مستقبل وي. دا درې زمانې چې دي نه به پکې یو خامخا وي. لکه نصوره دا فعل ماضي ده، ینصرو دا حال هم دی په دې کې ینصرو کې او مستقبل هم پکې دی. او ضربه دا فعل ماضي ده او یضربو په دې کې حال هم دی او مستقبل هم پکې دی. ښه جي، اوس ګورئ جي، مثلا ګورئ دخله زید فی الدار. اوس وګورئ دا دخله پکې فعل دی او دخله معنی دا داخل شو. ټیک شو جي. نو ګورئ د دې دخله خپله معنی ده، دې کې د بلې کلمې میلاوېدو ضرورت نه دی. دخله فعل دی او د ده معنی ده داخل شو. او زید پکې اسم دی، اسم، او د اسم هم خپله معنی ده. زید د یو کس نوم دی، د یو کس نوم دی. اوس پکې دا فی نه دی جي، دا فی دا حرف دی، حرف. او دا دار پکې بیا اسم دی. نو ګورئ د دې حرف دا معنی بغیر د بلې کلمې د میلاوېدو نه معلومیږي. د حرف سره به خامخا بله کلمه میلاوی، یا به ورسره فعل میلاوی، یا به ورسره اسم میلاوی، یا فعل او اسم به ورسره دواړه میلاوی. نو بیا به د دې حرف معنی معلومیږي. خو دلته دا دخله فعل او دا زید اسم دا یو داسې کلمې دي د دخله سره ځان له د بلې کلمې میلاوېدو ضرورت نشته. دا په خپله د ده معنی معلومیږي، د بلې کلمې میلاولو ضرورت پکې نشته. اسم ځان له یو داسې کلمه ده چې دې کې هم د بلې کلمې میلاوېدو ضرورت نشته. خو فعل او اسم کې د دواړو تعریف یو شانتی دی. خو فعل او اسم کې فرق څه دی چې په فعل کې زمانه وي، خامخا درېو زمانو نه پکې یو زمانه وي، او په اسم کې زمانه نه وي، بغیر د زمانې نه د ده معنی معلومه وي. او د حرف چې دی د سره به خامخا یو بل اسم میلاوی، نو بیا به د ده معنی معلومیږي. نو انشاءالله د حرف په خپل ځای باندې تعریف لیکو انشاءالله، او د هغې په پوره تفصیل بیا وایو انشاءالله. اوس فعل، نو فعل یو داسې کلمه ده چې د بلې کلمې د میلاوېدو نه بغیر معنی معلومیږي، بلې کلمې میلاوېدو ضرورت پکې نشته. او یو شرط پکې بل دا دی، شرط پکې یو بل دا دی چې د درېو زمانو نه به پکې خامخا یو زمانه وي، یا به پکې ماضي وي. ماضي معنی ده تېره شوې زمانه، تېره شوې زمانه یعنی تېر شوی وخت، زمانه وخت ته وایي. حال موجوده وخت، موجوده زمانه. او مستقبل راتلونکې زمانه. نو یا به په فعل کې دا تېره شوې زمانه وي یعنی ماضي به وي، یا به پکې دا حال وي، موجوده وخت به وي پکې، یا به پکې راتلونکې زمانه وي. د درېو نه به پکې خامخا یو راځي. او لکه نصواره دی، نو دا نصواره چې دی دې کې تېره شوې زمانه ده، تېره شوې، تېره زمانه. ینصرو دی، نو په دې کې دواړه دي، حال هم پکې دی یعنی موجوده، او مستقبل هم پکې دی.
یعنی راتلونکې زمانه مستقبل هم پکې دی او دقه شان دا ضربه ماضي ده او دا یضربو چې دی کې دا دواړه دي موجوده او راتلونکې زمانه ټیک شو جی دا خو د فعل تعریف شو اوس بیا د فعل خپل قسمونه دي دا فعل چې دی بیا د دې فعل بیا څلور قسمونه دي یو فعل ماضي تیره شوې زمانه فعل مضارع نو دا بیا حال موجوده وخت هم وي راتلونکي وخت هم وي امر حکم ته وي او نهي د یو کار نه کولو حکم ته وي نو ګورئ جي دا فعل ماضي چې دا تیره شوې زمانه تیره شوې زمانه او مضارع چې دا بیا دوه قسمه ده موجوده زمانه هم ده او راتلونکي یعنی مستقبل هم ده او امر چې دی دا حکم د کار کولو حکم د کار کولو حکم وي حکم او نهي چې دی د کار نه کولو حکم د کار نه کولو حکم دا امر هم حکم دی او نهي هم حکم دی خو امر کې د کار کولو حکم وي او په نهي کې د کار نه کولو حکم وي لکه مثلا زه تاته ویم کینا نو دا مې درته د کار کولو حکم وکړو چې کینا درته ویم مه کینا نو دا مې درته د کار نه کولو حکم وکړو نو دې ته نهي وایي ټیک شو جی د فعل بیا څلور قسمونه دي یو فعل ماضي یعنې تېره شوې زمانه مضارع نو مضارع موجوده زمانه مستقبل دواړو ته وایي او امر چې دی دا حکم ته وایي د کار کولو حکم نهي د کار نه کولو حکم ته وایي دا دواړه حکمونه دي نو د فعل څلور قسمونه دي جي نو انشاءالله دا درس یعنی غور سره واورو او بار بار یې واورو انشاءالله ډېره فایده به راله راکوي او کوشش پکو انشاءالله روزانه به اوس دا درسونه اپلوډ کیږي او په خپل دا لیکي هم ځان سره په پښتو کې دي آسان انداز زه اختیاروم کوشش کوم نو بیا بل داسې د پښتو آسان کتاب داسې ملاویږي د دې نه چې دا طریقې ورسره شکلونه او دا نقشې ورسره جوړې کړي وي نو کوشش کوئ دا درس یادوئ او نورو ته هم د ښودلو کوشش کوئ هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام